ګرانو کتونکو السلام علیکم. په دې ننني ویلاګ کې زه خبره کوم د افغانستان. څو ورځې وړاندې ما د افغانستان د حالاتو په باره کې یو ویلاګ کړی او ډېرو خلکو هغه کتلی دی. زه د هغې شکریه ادا کوم او ډېرو خلکو په هغې باندې ښې تبصرې هم کړي دي او خرابې تبصرې هم کړي. دا د هغې حق دی. زه چې خبره کوم په دې باندې د اعتراض هم ګنجایش دی، د دې د حمایت هم ګنجایش دی. زه د هغې شکریه ادا کوم. داسې خبر نه ده. زه دا یو خبره کوم چې د افغانستان په هکله باندې زما دریځ ډېر کاره دی. زه د افغانستان کې د امن خبره کوم. زه په افغانستان کې د ټول شموله حکومت تر ټول شموله نه نو پکار دا دی چې هلته کې جمهوري پروسس چې کوم دی دا په وړاندې لاړ شي. هلته خلکو ته حقونه میلاو شي. هلته کې د زنانو په تعلیم باندې پابندي ده، دا دې لرې شي. زنانو ته د اسلام مطابق د هغې د تعلیم حق ورکړی شي. دغه شان د هلته کې سیاسي محاذرایي چې کومه ده یا سیاسي انتقام دې ختم شي. هلته کې د خلکو ته د کار زمینې برابر شي، ځکه چې افغانستان د ډېرو شخړو نه وروستو اوس هلته کې امن دی. موږ بالکل په امن کې نامن چې کومه خبره کوو نو په هغې کې موږ طالبانو ته د هغې ستاینه هم کوو او د هغې شکریه هم ادا کوو او دا وایو چې افغانستان ته د امن ډېر ضرورت دی، ځکه چې افغانستان کې ډېر زیات مداخلت کوي. موږ وایو چې په افغانستان کې که پاکستان مداخلت کوي، که رشیا مداخلت کړی دی، که امریکې مداخلت کړی دی، که سعودي عرب کړی دی، که ایران کوي، که نور کوي دا دې بالکل ختم شي. د افغانستان د خلکو خوښه ده چې که هلته کې شریعت غواړي، که هلته جمهوریت غواړي، که هلته کې د هغې کوم قسم نظام خوښي دا د هغې خوښه ده. خو موږ وایو چې افغانستان کې د امن وي، افغانستان کې د سلامتیا وي، افغانستان کې د خوشحالي، افغانستان کې د ترقي. زه بیا هم دا وایم چې په افغانستان کې نه طالب یوازې حکومت کولی شي چې حامد کرزي صاحب ونه کړو او اشرف غني صاحب ونه کړو، نو طالب هم نشي کولی. خو دا یو خبره ده چې که د حامد کرزي او د اشرف غني یا د ډاکټر نجیب زه صفت کوم نو د هغې دا ده چې ډاکټر نجیب شوروي قواوې چې کوم دی نو هغه یې ایستې وې، قومي مصالحتي پروګرام پالیسي اعلان کړې وه او هغه په خپله د هغه وخت کې مجاهدین مشرانو هغوی ته یې ویلي وو چې تاسو راشئ او دا حکومت سنبال کړي. او زه د دې ګواه یم چې په هغه ورځو کې چې کله هغوی لویه جرګه وکړه په 1978 کې او قومي مصالحتي پالیسي اعلان کړه، نو د هغې نه وروسته هغوی وفدونه جوړ کړل. هغوی راغله په پېښور کې پټ پټ ښکاره ښکاره ملاقاتونه وکړو. ملاقات یې رباني صاحب سره هم کړی، ګیلاني صاحب سره هم کړی، مجردي صاحب سره هم کړی، محمدي صاحب سره هم شو او دغه شان حکمتیار صاحب سره هم شو او دغه شان ځینې کمانډرانو سره هم شو. دا ما ته بالکل پته ده. د حکمتیار صاحب سره چې کوم ملاقات شو دا د شپې په نیمه شپه شو او دا په کوم ځای کې شو؟ دا په ټاون کې د مومن خان جومات شاته یو کور و، په هغې کې شو. په دې کې دا ملاقات خان عبدالولي خان کړی د شپې په نیمه شپه. د حکمتیار شرط دا و چې ته به د شپې په نیمه شپه راځې، څوک به ځان سره راولې نه، یوازې به راځې او دا خبر به پرس ته هم نه ورکوې. دا ملاقات شو او دا ملاقات بیا چې کله چارواکو ته پته ولګېده نو هغوی په فرنټیر پوسټ کې د یو ریپورټر چې د هغه نوم و قیصر بټ دا خبرې خپور کړو. ما ته پته وه خو ما نه خپروه او په هغې کې هغوی ویلي چې تاسو راځئ. خو د بده مرغه په هغه وخت کې ټولو مجاهدینو مشران څه ناسې زړه کېدو ډاکټر نجیب صاحب آفر تسلیمو، په حکمتیار صاحب نه تسلیمو. دغه شان که تاسو وګورئ حامد کرزي صاحب چې په لومړۍ ورځې نه واخله د طالبانو نه واخله د ټولو ګوندونو سره د هغه ښه تعلق و، که هغه کمونیسټان وو، که هغه جهادیان وو، که هغه ملت پال وو، که هغه شاپرست وو، ټول هغه ځان سره په دغه حکومت کې شامل کړي او د حامد کرزي صفت ځکه کوم چې حامد کرزي ټوټې ټوټې افغانستان راټول کړی، تس نس افغانستان راټول کړی، هغه د ترقۍ لارې ورکړی وې، هغه افغانستان په ټولو دنیا باندې تسلیم کړی. دغه شان د اشرف غني صاحب کردار هم د چا نه پټ نه دی. خو د بده مرغه په هغه وخت کې هم امریکې مداخله کوله، د امریکې د خپلو پلویانو د لارې چې کوم دی په افغانستان کې چا طالبان روزل، چا حقاني نیټورک او چا چې کوم دی نو د شمالي اتحاد روزنه کوله او د هغې د وجې نه هغه نظام ختم کړ. اوس هم موږ غواړو چې طالبان حکومت وي، خو طالبان له پکار دا دي چې ټولو خلکو حقونه چې کوم دي هغه هغوی ته ورکړي، امن راولي، ټولو خلکو له د کار زمینه برابر کړي، روزګار زمینه برابر کړي. ګرانو کتونکو موږ سره اوسېږئ، پښتونخوا ټایمز ګورئ. ډېره ډېره مننه.